بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د پروګرام کې پی ټایم سره زیم شیر علي خان. کتونکو څنګه تاسو پته ده موږ خپل پروګرام ته وخت په وخت باندې درانه ملمانه راولي او هغه ملمانه چې کومي د دې خاورې دپاره د دې سیمې دپاره د پرمختګ دپاره د هغوی ډېر زیات کارنامې یا کوټلي ګامونه یا ډېر زیات خدمات دي. یقینا نن موږ سره چې کوم په سټوډیو کې ملمه دی د دوی خدمات هم ډېر زیات دي. دوی خدمات صرف د مردان سیمې دپاره یا د پېښور دپاره نه دي. که موږ تر وخت خبره وکړو نو چېرته چې انسانیت دی دوی کوشش دا دی چې دغلته دوی خپل خدمات چې کوم دی وړاندې کړلی شي. همدغه وجه ده چې د دوی د نوم نه مخکې خدای خدمتګار لیکي. خدای خدمتګار ډاکټر محمد یوسف صاحب زموږ سره نن په سټوډیو کې ملمه دی. راځئ چې دوی سره ستاسو ملاقات وکړو. السلام علیکم ډاکټر صاحب. السلام علیکم. څنګه یې جي؟ صحت هم ښه دی؟ ډاکټر صاحب خدای خدمتګار ډاکټر محمد یوسف څه فلسفه ده دې په شا باندې کومه جذبه وه یا څه هغه حالات وو چې تاسو نن په خپل نوم باندې کم او په خدای خدمتګار باندې زیات یادېږئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومبیا خو ستاسو د چینل او د نوي دغه چې کوم فوکس تاسو دی په نوي کول باندې د ملک معاشرې د دې د اصلاح په دغه باندې کوئ او په دې باندې تاسو کار کوئ او محنت کوئ. ستاسو د ټي وي چینل دلته تاسو ته مبارکي وایم. ډېره مننه سر. او خدای پاک دې وکړي چې همدغه شانتې ستاسو څنګه سوچ دی انشاءالله په دې سوچ باندې د نوی کول اویرنس دې کې پیدا کړي او د ملک دپاره چې څومره د ښېګړې خبرې دي د ښېګړې دغه دي او دغه نفرتونه د خلکو په زړونو کې څه دپاره دي دا لرې کړي. تاسو ډېره مهرباني. خو لومړۍ خبره تاسو د خدای خدمتګاري ادا کړم. نو که تاسو څومره زموږ دلته د سماجي تنظیمونه ګورئ هر یو تنظیم چې کوم دی دا به ذات خود خدای خدمتګار دي. چونکې ولنټیر تاسو وایئ نو چې دې ته بس وایي دا یو پردی لفظ دی. رضاکار چې دی دا بل لفظ دی. د ټول چې راغونډ کې د دې نه په پښتو کې دې ته خدای خدمتګار هغه دی چې دې په دې د خدای بندګانو ته بغیر څه لالچه کار تنظیم دی دې کول غواړي. نو دا د الله پاک سره د هغه بندګان د ښېګړو هغه ته ځان نږدې کول دي. نو ترکي خدا دی چې څومره پورې دا تاسو د ما تاسو ته یاد کړئ سماجي تنظیمونه دا ټرننګ پوینټ څه او کله و چې محمد یوسف صاحب چې کوم دی پراپر خپل ژوند چې کوم دی انساني خدمت ته یا خدای خدمتګارۍ ته وقف؟ ګورې جي دا ژوند چې دی دا ټول که یو د کوره دروند سړی راپاسي مالداري هغه سبق په ډېرو پیسو باندې ویلی وي هغه خپل هاسټل خرچه او ټول څیزونه د مور پلار په دغه باندې کړي وي خپل سمې نه دی هغه که معاشرې ته رام شي که هغه هر څه خو کیدای شي هغه سره هغه جذبه کومه چې په کار ده د معاشرې دپاره به ورسره کمزوري یا بنې یا به کول نه غواړي. سم انسانان چې د معاشرې د مسایلو ښکار شوي دي د غربت ښکار شوي دي د ډېره مجبورۍ ښکار شوي دي هغوی ته دا پته لګېدلې ده چې یاره که زه چاته لاس ونیسم زه چاته څه وکړم نو کیدای شي ما له دا ښېګړه رانه کړي ریجیکټ مې کړي الټا کیدای شي زما نور انسلټ وکړي. نو څوک چې په دغه طریقه باندې خپل ځان یو مقام ته ورسوي نو زما په خیال چې هغه ته به دردمن انسان ډېر زر پته لګي. ټیک جي. موږ ویلی شو چې ډاکټر محمد یوسف صاحب چې کوم دی حالاتو صحیح به وي دغه شان د هغې د ژوند یو مقصد پیدا کړ. د مخکې خبرې خو چې کومې تېرې شوي دي مطلب د ژوند هغه وړې خبرې د وړوکي عمر والا ټیک جي. که هغه زما څومره عمر و د 10 کالو 15 کالو هغه ما د پته نه ده لګېدلې چې مور پلار په ژوند کې تېر شوي. کله د والدین د پلار د وفات نه پس نو بیا د کور ذموارۍ بیا هغه چې کومې را روانې نو هغه سختۍ بیا ډېرې ګرانې هغې کې سبق ویل بهر تلل نور څه کول کور کې د وروڼو خویندو دپاره د ضرورت پوره کول بیا هغه سره ورسره محنت دی محنت سره بیا سبق دی سبق سره بیا معاشرې نه به ځان بچ کوي. هغه به څنګه بچ کوي چې سوسایټي به داسې ګوري چې تا نه چیړي ستا په نشو په د نورو څیزونو ناګې درنګ وغیره خوا دېخوا سبق نه ویستل نو دا څیزونه پکې مثبت کردار ادا کوي او دا به انسان په خپله هغه سوچ کوي چې زه یو مقام ته ځان رسوم نو ما له څه پکار دي. ټیک جي. تاسو جي خپل ژوند چې کوم دی د هغې ژوند تاوده اړخونه مو لیدل یخ اړخونه مو لیدل هر څنګه حالات مو لیدل په دې ملک کې چې کوم زموږ د بدامنۍ یو فضا جوړه شوې وه هغه هم شکر الحمدلله ختمه شوله هغه سخت وخت هم تېر شو په تاسو هم تېر شو په موږ هم تېر شو په دې معاشره باندې تېر شو. څه ګڼئ
څه فرق محسوسوئ په هغه په دې اوسني وخت کې؟ ګوره جي حالات خو داسې چې دا نه د ملک خوښوي چې په دې ملک راولي وطن راولي، نه د چا خوښوي چې په وطن راولي، خو یو دغه داسې په دې فضا کې یو داسې دغه جوړ شي چې هغه په ملکونو باندې خطر پیدا کوي. نو ملکونه چې خطر پیدا کوي نو حال ملک کوشش کوي چې خپل ملک د دې آفت نه بچ کړي. نو په دې کې که څه ناڅه په دې ملک کې سره راغلي دي یا زموږ اپریشن راغلي دي یا ورسره دې کې کم چې دهشتګردي لهر تیر شو یا الهي آفات په دې ملک باندې راغله، سیلابونه راغله، نور څیزونه تیر شو. دغه دورو پورې خو شکر دی اوس نن سبا ډېر پوره امن دی. د امن یو وجه ده چې د امن کې زمونږ فوج پوره کردار دی. د دې سره کوم چې موږ نه وینو ادارې دي هغې پوره کردار دی. د دې سره د پولیسو د نورو دغو پوره کردار دی. او بیا هغه څیز ختمېدل او شکر دی چې موږ باندې کومه حادثې تېرېدلې نو هغه وخت کې افراتفري وه، دا د دهشتګردۍ لهر ډېر زیات پراخته و او هغې کې په موږ باندې څومره چې ستاسو په خیال باندې سر عام سیټیزن یا عام وګړی د امن دپاره، د خوشحالۍ دپاره، د سوکالۍ دپاره څه کردار ادا کولی شي یا څه کردار ادا کول پکار دي؟ ګوره جي امن خو الله پاک اوس دې وطن کې راوستلو او خاص کر زموږ مردان پر امنه ښار دی، روزګارونه پکې ښه ښکلي روان دي، شکر دی. خلک ګڼه ګوڼه اختر موږ تېر ته بله موږ ولیدلو چې څومره رش دی. زه په دې رش خوشحالېږم چې څومره ډېر، ځکه چې امن شته. که موږ مخکې په څه طریقه باندې ګرځېدو زه به دغه شانتي ګرځو په دغه باندې. روزګار پکې ښه ښایسته دی او دا پکې زموږ کول ته یا خلکو ته یا عوامو ته خاص کر په دې کې ستاسو د چینل دا میډیا ډېره ضروري ده. څومره زموږ شعور دی زموږ معاشره ته خاص کر زموږ پښتانه تاسو به د دې نفسیات معلوم وي چې د دې د نفسیات دا دی چې دې ډېر زر تنګېږي داسې چې پړه باندې سخته راځي. تاسو په خپله ډاکټر ډېر زر دغه کېږي. زه به وایم چې ډېر زر د یو انسان د خبرو د اثر د لاندې راځي. خو که موږ دا کوشش کوو چې اول ځان ته وګورو چې دا زموږ په دې مخ باندې خو دا غوږ شته، څوک وایي چې دا د ناصیب ویوړو نو موږ به پسې منډې نه وکړو. موږ به اول ځان چک کړو چې یاره زه خو ټیک ټاک یم خو دا خو یو خبره وشوله کېدای شي دا داسې نه وي. هغې سوچ پکار دی. اوس هم ډاکټر صاحب ځینې قوتونه راوچتېږي هغه د پښتنو د حقوقو خبرې کوي، پښتنو ته حقوق نه میلاویږي. نو تاسو هم دنیا لیدلې ده، ګرځېدلي یې ماشاءالله او ژوند هم تېر کړ، نو تاسو په دې هکله باندې څه وایي؟ آیا رښتیا پښتانه دونه محرومه دي؟ بیا هم زه دغه خبره کوم چې کله حالات د وطن سم شي، کله یو ځای کې که دا په د صوبې په د ملک په هره صوبه کې څه انتشار جوړېږي د هغې دپاره یو کردار یو کاري هغه تصفیه کول، هغه صفا کول د هغې دپاره ټایم لګي. هغې کې هر څه راځي. نو کله چې هغه حالات ښه شي او دغه تصفیه شي نو هر چا ته خپل حقوق په خپل ځای باندې میلاویږي. زما خو دا دغه دی چې څومره زموږ د وطن نه بارونه دي هغه په غټو غټو دو هلته دلته تعلیمونه نه تللي دي، نو دوی له پکار دی چې د خپل وطن ته راشي. خیر دی دا سختي به تېرو خو دا به د ټایم بینګ د ټایم سره خبرې دا به دغه کېږي او شکر دی وطن باندې امن دی. د ینګ جنریشن یا د نوي نسل زلمی کول چې کوم دی د هغې حوالې سره که موږ خبرې وکړو، نن سبا موږ ګورو زلمی کول چې کوم دی زیاتر په سوشل میډیا باندې انوال دی، خپل ټایم صرف کوي. ستاسو په خیال زلمی کول څنګه کولی شي چې د دې ملک د پرمختګ دپاره د دې د ترقۍ دپاره څه کردار ادا کړي یا نور چې کوم ملکي ادارې دي هغوی سره څومره کومک او هیلپ کولی شي؟ زه به د دې دغه تاسو داسې وایم چې کله په دې وطن کې دا حالات داسې راغله زموږ چې کومې حجرې وې هغه ړنګې شوې، جوماتونو کې هغه په جمع باندې هغه لمونځونه ختم شو، دلته انتشار جوړ شو په دې وطن کې. نو هغه خلک کوم چې زموږ کل خلکو زموږ دغه نه بعد نو دا خلک د حجرو نه د مشرانو د قبضې نه ووتل، کورونو ته شو، کورونو نه بیا په دغه شو، بیا په تعلیمي ادارو باندې داسې اټیکس وغیره کېدل، د هغې د سبقونه پاتې شو. بیا خلکو په دې خپل ملک کې دننه په صوبه کې دننه هجرت شروع شو، یو ځای نه بل ځای ته بل ځای نه بل ځای ته د حالاتو په وجه باندې دې سره دا نوی کل ډېر دغه شو د مشرانو د دغه نه ووتو. نو دې چې د دې نه ووتل نو دې سره بیا په بل آفت باندې اخته شو کله چې دا نوی دغه جوړ شوی دی سوشل میډیا موبایل وغیره دا څیزونه باندې د دې استعمال زموږ د خلکو چې کوم کوو نو داسې طریقې سره نه کوو، دا ډېر ښه څیز دی خو د دې استعمال زموږ ټیک نه دی. موږ په دې کې هغه څه وایو چې هغه موږ له نه دي پکار چې موږ دا وکړو، هغه څه کوو چې هغه موږ له نه دي پکار. د انسانیت تاسو چې په خپله یو خدای خدمتګار یو خپل ژوند هم چې کوم دی په دغه کې تېر کړو یا خپل ژوند هم ورته وقف کړی دی، د سوشل میډیا انساني خدمت هغه
کار چې کوم ختم شو بس اوس چې چېرته د هغوی نه تصویر وباسي په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړي نو آیا دا ملک یا دا نظام یا دا معاشره به صرف په تصویرانو یا سیلفیانو چلیږي که نه چا سره به لاس په خدمت هم کې امداد به هم کې زما خو په دغه څیزونو باندې زما زړه سم خفه کېږي چې څوک یو ځای کې یو معمولي کار شوی تاسو په دنیا کې وینئ هر څه کېږي زموږ په وطن کې دومره څه نه کېږي خو هغوی په خپلو ځایونو کې ساتلي پردې یې پرې اچولي خو موږ وړوکې خبره د خپل کور موږ تاسو ته پته دی دا څومره څیزونه چلیږي موږ روزانه د شپې ورځ د خپل کور بهر خلکو ته وایو نو هغه خلک خو موږ ته په هغې ته پته ولګي دا کوم خلک دي په دغه باندې موږ له نه دي په کار چې دا څیزونه په میډیا باندې یا داسې دغه ورکړو زما په دې هم خفه کېږم چې زموږ سیاسي لیډران دي زموږ د وطن دغه دي نن په د قانون په دغه کې راغله سبا له هغې بیا وزیر د غټو عهدو ته ځي نو که موږ په دننه خپلو کې هر څه کوو موږ له نه دي په کار خاص کر زموږ د میډیا له او د دغو له چې هغه موږ داسې هایلایټ کړو چې هغه موږ په دنیا کې وشرمو که تاسو ګڼئ چې موږ د سوشل میډیا چونکې مین سټریم میډیا ته خو د زیاتو خلکو اکسس نه یو چې کوم سوشل میډیا د هغې استعمال ډېر غلط کوو نو موږ د خپل کل ته دا پکار دي خاص کر بیا موږ خپل والدین به یادو موږ به ځان یادو تاسو به یادو دا به یادو چې په د خپل کول باندې د خپل نوي نسل باندې نظر وساتو د خپل د لاس د مټو د لاندې نه دي د چتپرې نه دو که تاسو ګورئ چېرته مو ځئ وګورئ په څلور پنځه ماشومان به ناست دي زلمي به ناست دي چېرته به تاسو ځان له ملګري راوغواړئ دعوت په ورکړئ ګیدرینګ به شروع کړئ خو ستاسو سره به د خبرو کولو څوک نه وي هر څوک په خپل موبایل په هغه طریقه کې لګوي نو هغې نه مطلب څه شو چې دوی راغونډ شو دوی کېناستل هغه موضوع هم پاتې شي واپس روان شي لاړ شي دغې څیز دی باندې د خپل مشران د خپلو کشران باندې فوکس ساتي او دا یو دغه دی خو خاص په دې کې ستاسو کردار ډېر ضروري دی چې تاسو خپل میډیا په ذریعه باندې داسې دغه کوئ چې هغوی دا کردار د ډرامې شکل کې د بل شکل کې د لیکلو په شکل کې اشارې په شکل کې د بل په کې چې دا نوي کول ته نوي نسل ته نوي کول ته تاسو په دې باندې وکړئ بل چې دا دی که موږ ډېر تاسو خپله خبره وایو چې موږ ډېر په دې کام باندې مین یو په دې وطن باندې مین یو په پاکستان باندې مین یو خو په خوله مینېدل یا په خوله چغې سورې وهل دا هم ماته څه داسې دغه ونه لګي ښه نه لګي کله هم په ملک باندې الله مکه یا وطن باندې یا زموږ په دې ښار باندې څه داسې سخت وخت مشکل وخت راځي او هغه د کام ته ضرورت راځي نو کام له پکار دی ولس ته پکار دی چې د خپل هغه سخته د ملک سره برداشت کړي هغې کې څو کردارونه دي چې موږ دا دي چې زموږ په اسمبلو کې زلمي دي ښکلي درنې خبرو کې تاسو به وایئ چې اسمبلي دا حال یو بل ګریوانونو ته لاس وانه بیا هغې خبرو ته چې وګورئ خو که کله تاسو ورته ووایئ چې ستاسو د یوې میاشتې تنخواه د سرکار د حکومت خزانې ته تاسو ورکړئ او زه دې باندې به دا نور به سکول به جوړ شي اسپتال به جوړ شي موږ به د دې معیشتي د اقتصادي بحران نه به موږ وځو نو که داسې موږ کوو قوم پرستي وطن پرستي په وطن مینېدل نو دا به ښه کرداري کاسې اوازونه وباسو چغې سورې و دغه کوو نو په چغو باندې نه دا وطن ابادېږي نه دا وطن ته څه ښېګړه رسي نه نور څه کېږي په عمل کې تاسو موږ ټول څوک چې په دې حکومت کې شامل دي هغې هم څوک چې حکومت ته بار خپل محنت کوي ډاکټر صاحب سیاست هم عبادت دی که نه نو آیا چې کوم زموږ د پارلیمان ته خلک لاړ شي نو ستاسو هماغه خبره که بیا د دوی د تنخواه د یو میاشتې تنخواه خبره کېږي نو دوی پرې اګري او چغې سوري د عبادت وکړي د خلکو د خدمت وکړي په الفاظو عبادت دی او په کردار باندې هغې تاسو په خپله وینئ نو زما ته هغه الفاظ په خوله نه راځي تاسو څه وایم هغه خلک چې نن په څه کومه طریقې سملو ته لاړل عوام ولېږل نو د هغې چې د مطلب زما د وزیر اعظم صاحب ته د کوم دغه ته دا دغه دی دا خواست دی چې دا تنخواهګانې په دې باندې کمې کوي ټیک چې د دې اخراجات کم کوي د دې دغو کې دا واپس خپل سرکاري خزانې ته واچوي لږ شاندي چې دا خبره آوټ اف دغه ځي موضوع ځي خو بېګا چې کوم دی د صوبایي وزیر دپاره اتیا لکو روپو ګاډۍ اخیستلی شوې ده نو آیا تاسو زه چې په دې خفه کېږم ځکه چې زموږ سره ګاونډ کې یو ملک هم دی په ګاونډ کې بل ملک هم دی په ګاونډ کې بل ملک هم دی هغه خلک د خپل ملک پیداوار راخلي او هغه استعمالوي او هغه خوري او هغه په ډېر اسانه ایران به واخلو هندوستان به واخلو خوا کې زموږ سره بل ملک افغانستان دی چې هغه ډېر غربت او نن په ډېر بد حالاتو کې دی
خو خپل سروایول په څه طریقه باندې کوي. نو دا هغې ته د هغې اسمبلۍ خلکو څومره تنخواګانې دي، د هندوستان د اسمبلو د خلکو څومره تنخواګانې دي، ایران د اسمبلو د خلکو څومره تنخواګانې دي، هغه د هر دنیا کې داسې دي. ډاکټر صاحب تاسو دنیا کتلې دا شعور به څنګه راځي، او خاص کر د زلمی کول خبره به وکړو ځکه چې مشران خو روان دي د خپل یو لوی ژوند عیسی چې کوم د تېره کړې ده، زلمی کول ته د خلکو سترګې دي چې یاره دوی نه به څه د ښو تمه لري. نو زمونږ خو زلمی کول اسمبلۍ ته لاړو ټول، خو موږ هغه څه چې موږ غوښتل هغه نشته دی. که دې ووایي چې زما په 1 لک روپو کار کېږي، زه په دې باندې هر څه کوم، ما سره ګاډی زه چلوم، په دې باندې سرکار ډالم، باقي دا پیسې زما واخلې او دا په دې دغه کې ورکړې د سرکار خزانه کې واچوئ. دې باندې بعد د سرکار څه نور قانون حکومت ته عوامو ته به دغه میلاو شي، موږ به د اقتصادي بحران نه خلاص شو. داسې نه ما په یو ملک کې سبق ویجي په اسکالرشپ باندې تلو، نو هغې کې داسې و چې دا کال به تېر شو، کال په 2 حصو کې، نو مونږ د فارن سټوډنټس پې راغوښتي وو، مونږ ته به وایي چې ستاسو څه تکلیف و، استادان هم شکایت دی، د خوراک هم شکایت دی، اسباب هم صحیح نه دی، هاسټل هم نه دی، دا به نو زمونږ خلکو مونږ به څه وي چې یاره جي دا ډوډۍ زموږ ښه نه ده او فلانی شی زموږ ښه نه دی او اسباب زموږ نه دی، خو دا سهولت نشته او دا نشته. ګیلې به هم کولې مونږ سره د فلسطین هلکان وو، هغوی به وایي چې مونږ باندې د سکالرشپ سوا دی، زموږ نه 3 روپۍ کټ کوي او مونږ ته د ملک نه یو بل کس راوغواړي چې هغه تعلیم وکړي، واپس خپل ملک ته لاړ شي، ورته به د خلکو دغه هغه جذبه ده چې کوم مونږ داسې شو چې لکه هغه څیز زموږ په دغه کې دغه شوی دی چې مونږ وایي یاره هغې کې داسې شعور شته، د جنګي حالاتو کې دي، په بده حالاتو کې دي، دغې نشته، مالي دغې هم دا دي. نو هغې ته د تعلیم ضرورت دی، نو موږ ته هم د تعلیم ضرورت دی، خاص کر پښتنو ته دغه ته. نو پکار دی چې موږ دغه خپل حصه چې موږ سره میلاویږي زموږ دغه نه سوا ده، دا موږ د خپل وطن سره شیر کړو. زما خپل دا سوچ دی او په دغه باندې زه روان دی. یو غټه وجه دا موږ ته پته لګي چې دا ټول خلک ډیوټیانې کوي، خو د عوامو څه دغه دی، په دې کې څه کردار دی. عوام پکار دی چې د خپل خلک اپریشیټ کړي، دې سره د نظر نه وغورځوي، د خپل ځان ته رانږدې کړي، دوی به نور هم خپل کار په شوق باندې کوي. نو آیا ډاکټر صاحب د دې یو غټه وجه دا نه ده چې پښتانه د حجرې جومات نه لرې شو، هغه موږ وایو چې حجره جومات پاس نه دی که نه، د سوشل میډیا دور شو، د ځانځالۍ دور شو، د بیټکو دور شو. تاسو ته ړومبی کې ما وایي چې کله د ملک باندې خاص کر پښتونخوا باندې کوم حالات راغله، هغه حالات زموږ کل چې کومون نوی کل زلمي کل د تعلیم یافته روان دورې ته، سکولونو ته، کالجونو ته، یونیورسټو ته، هغه تس نس شو. چېرته یونیورسټي خرابه شو، دماکې پکې وشو، انتشار پکې راغی، چېرته سکولونو کې په دغه شو، چېرته په حجرې جوماتونو خلک دغه شو، هر چا خپل بچي را محفوظ کړو. بل په کوم حالات جوړ شول دا خلک که تاسو ته خیال وي نو دوی په دې خپل صوبه کې خواره واره شو، بې کوره شو، بې دغه شو، نو هغې سره دغه نوی کل زموږ نه خراب شو، حجره هم لاړه، جومات هم لاړو، دغه هم لاړو، نو هر سړی په خپل لغه باندې وتو. خو دا بل څیز چې راغی د دې سره د کشران د خپلو مشرانو د منګولو نه ووتل، د هغې تربیت نه بار شو. اوس بیا هغه وخت که تاسو څومره امن موږ به امن بیا بد امني ونه یا لږ دغه به نو بیا موږ په خپل بچو باندې داسې خیال ساتو. اوس زموږ د ګودو نه هغې په دې باندې دغه کېږي چې په کار دی چې موږ په هغې واپس لاس کېږدو. الله پاک ډېر فضل کړی دی وطن باندې، دی ملک باندې، خاص کر په دې زموږ په پښتونخوا باندې هېڅ قسم داسې داسې دغه نشته که چېرته خوا دې خوا بیا داسې ناپوهه خلک سره حرکتونه کوي، نو هغه د الله پاک د هغې ته پوهه ورکړي. او د دغه دپاره کوم څوک چې د داسې د خلکو په ذهنونو کې د ملک خلاف، د وطن خلاف، د قام خلاف، د ولس خلاف، د چا ادارې خلاف څه دغه جوړوي، نو الله پاک د هغې ته توفیق ورکړي. خو موږ له پکار دی چې خپله په دې خبرو سوچ کړو. ډاکټر صاحب تاسو په خپله هم خدای خدمتګار یې، والله تاسو په ژوند کې نور هم برکت واچوي. د ینګسټر ته د دغه خدای خدمت حوالې سره څه پیغام ورکول غواړئ چې پروګرام وخت هم په ختمېدو باندې دی؟ نو خدای خدمت خو ما تاسو ته ووایي چې څومره د ادارې دي د خیر ښېګړې دپاره کارونه کوي، دا ټول خدای خدمتګار دي. او که زموږ نوي کل ته پکار دي چې د خپلو مشرانو خبرو مني، خپلو مشرانو عزت وکړي، خپلې کور کلي کوڅه کې د آداب وکړي، د خپلو بیبیانو، د خویندو، د معاشرې، د خپلو ګاونډ قدر وکړي، عزت وساتي، او دوی ته په داسې څه داسې بېدباره کارونه ونه کړي چې هغه د معاشرې او د خلکو دپاره خپل وطن د کامیابۍ دپاره دی خپله ملا وتړي، د دې څیزونه یې واوړي چې خپل ملک، خپل وطن، خپله خاوره، خپل ځان دنیا په ښه د نظر کې سپک راولي او د دغه جوړ کړي. نو زما تاسو ته ډېر خواست دی، خاص کر د غټو چینلو ته ټولو ته چې کوم څیز په وطن کې کېږي دا محفوظ ساتئ، دې ته دومره هوا مه ورکوئ چې دا چې دي زموږ دا کردار ستاسو د مور او پلار کردار دی، که تاسو څه کوئ موږ هغې ته ګورو، موږ به هغه ستاسو نه زده کړه کوو. موږ ته که تاسو یو څیز وښایئ چې دلته دا شی دی،
دلته یو آفات را روان دي او دلته انتشار دی نو موږ به هغه ځای نه ځان ساتو. ټیک دی. نو که تاسو موږ ته ووایئ هغه ځای کې څه ویم نه هلته تاسو څه نشته موږ به ډېر په مینه باندې هغه کوو. موږ دنیا ته ځان سپک ښودل نه غواړو. ټیک شو. دا زموږ میډیا کوي دا ټول چینل کوي دا کوي. نو که تاسو دا کوئ د خپلو لیډرانو هغې سیاست کوي د خپل کار کوي حکومت دی خپل سیاست هغه دی کوي. موږ تاسو له پکار دي چې د دې خپلو ټولو ډېره زیاته مننه ډېره مننه ستاسو د تشریف اورۍ ستاسو د وخت ډېره مننه. کتونکو دا و زموږ د نن ورځې پروګرام کې پی ټایم په کې پی ټایمز کې موږ سره مېلمه و خدای خدمتګار ډاکټر محمد یوسف صاحب او څنګه چې هغوی خبره وکړله چې دا ملک دا خاوره دا سیمه دا وطن زموږ او ستاسو دی. نو څوک هم نه غواړي چې د خپل کور بدنامي وکړي د خپل ځان بدنامي وکړي. هر هغه خبرې نه ځان وساتئ کوم چې د کومې پړه چې کوم دی په دې ملک باندې راځي په دې خاوره باندې راځي یا زموږ او ستاسو بدنامي کېږي. څنګه چې د انسان خپل کور وي نو دغسې دا ټول ملک دا وطن چې کوم دی دا پاکستان موږ ته چې کوم پهچان راکړی پېژندګلوي راکړې دا زموږ او ستاسو دی. دا ټول څیزونه هم زموږ او ستاسو دي. نو څنګه چې زموږ د خپل کور د څیزونو د بوټو د اونو د دیوال لارې یو ښه خیال ساتو نو دغسې موږ پکار دي چې د خپل وطن هم خیال وساتو. انشاءالله که ژوند وفا وکړله بیا به ستاسو په خدمت کې حاضرېږو هر چېرته چې روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ. د الله څخه